والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. इनामात अरबा शुरू आगे इनामात और नियाम अरबाओं के बने नियामत दा जिक्र करो व इंसाना निश्वेद निश्न मिश्तकड़े नो बुलू रब्बकुम। सुद्वेम नियामत जिक्र गई जो इंसाना दा ज़मका के और आसमान के बल्कि खपला ज़मका और आसमान होम हर सचदी दा मितालरा पैदा करी दी जे तालरा में पैदा करी दी नो ओबुदू रब्बकुम। इंसाना जमा बंदगियों कई दखपल रब बंदगियों कई दबलचा बंदगियों कई। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। तर्जमो तलक गोरई तवज्जो कवई। हुवल्लज़ी दगा अल्लाह हागा ज़ात है कम अल्लाह दातास्त चवई ओ बुदू रब्बकुम सिर्फ दा गखबल रब बंदगी होगी दा गरब चमख के जिक्र या दा गरब चितासु पे इनकार कोई कैफ़ तकफुरूना सरंगे इनकार कवई तासो शिरक कवई तासो बिल्लाहि अल्लाह ताला सरा आगा अल्लाह चितासो ते इनकार कवई और तासो वर सरा शिरक कवई हुआ दा अल्लाह हो आगा ज़ात खलक़ लकुम चे पैदा करी दिस तासो दा पारा मा फिल अर्द जमिया हर आस चिदी पसमका के जमिया टोल पटोला। यौ कौल दादे लाम दी जाए के दपार द मिल्कियत दे माना बदाशी ओ बुदू रब्बकुम। दा अल्लाह आगा ज़ात खलक़ लकुम चे पैदा करी दी स्तासु द मिल्कियत द पारा चे स्तासु मिल्कियत पेराशी हर आगा सच दी पज़मका के लाम द पारा द मिल्कियत और द तमलीक जे तमे मालिक गर्जोले नो ओ बुदू रब्बकुम दावी सरोगा दे बांधे इश्तराकिया कम्युनिस्ट अगर आप पासेदल नो आ गई एतराज़ के यो आ गई खपल आ गई ज़ालिमान आ खपल नारवा साबित सोई वयरजी लाम द पारा द मिल्कियत शो नो बस ज़मका के जिस दिन वार सड़े दागे मालिक तेनु मिल्कियत शख्सिया बातिल दे और नजरियत इश्तराक साबित दा मिल्कियत शख्सिया बातिल दे दाग चगवा चे दा रसूलुल्लाह द ज़माने नड़वान दे
د مجوس مشر مصدق ثانوی اغولوا چې تمام مال تمام خزی پدی کې هر سړی شریک دی دا داغه مجوس پلار والوا د یمرا پاسې د اشتراکیت والا او دوای ظالما د لکم کې ضمیر د جمع دی او جميعان دام چې دا نو دال دې په جمع باندې او مقابله د جمع چې د جمع سره راشي نو تقسیم الاحاد بالاحاد مراد وی نو معنی دا شوا جاهلا دا الله اغزاد ته چې هر څه ستاسو ملکیت د پاره پیدا کړی دی د ټولو د پاره نو د هر سړی خپل خپل ملک دی هر سړی خپل خپل ملک دی نو چې رچا 200 کنال دی هغه د غ ملک دی او چې رچا 2 کنال دی هغه د غ ملک دی ادا غ ملک دی دا نشتا چې دا تا کم ناروا جوړ کړی دی دا نشتا الله دویم قول داده والذی دا اللہ آزاد خلق لکم چه پیدا کری دی ستاسو دا انتفاع دا پارا لام دا پارا دا انتفاع ستاسو دا فائدے دا پارا ما فی الارض ہر آغسا چی دے پس مکہ کے جمعیہ ٹول پٹولا دے بعد دے اعتراض رازی چیز مکہ کے تمام اشیاء دفارہ دا نفع و دا انتفاع سنگ دی پمار کی سنا پدانو پلڑم دارنگے پدے مچھائی وغیرہ پدے کے سنا پدا مار لڑم کے سنا پدا داغی جواب دادے 400 فائدے دا پارا دی خو فائدے پدوا قسم دی صفوائد جلیہ دی او صفوائد خفیہ نو فوائد جلیہ آتا تا پستر گبان دخکاری تا تا پستر گبان دخکاری اسا فوائد خفیہ دی چاہ دے مارا و لڑم کے پرتی دی خطا تا نخکاری گی اے مخ کو رازو کہ گور راڑی نو گورا دا طول زہر دی لیکن اغسطے و خگرانے اغسطا و خلق با پا دشت و بیابانونو کے گرزے دو گورے بینی والی نو بیائے وے تک تور لڑا مانانو پکار دی نو خلق تور لڑا مانانو پس گرزے دل اواغے اغسطل وے دی کی سیدھی دیکھے دا کینسر علاج دے نیک پائدیشتا کیا ہاں داونو آئی چی نشتا بکے پائدی بکشتا یا دادا چکنوری فائدے پکنی ندویم جواب دادے فوائد پار یوشی کشتے ہر یوشی کی فوائد اشتے او کم از کم کنورا فائدہ پکنی نو عبرت خوشتا پکی کنا عبرت خو آخلا کنا عبرت پکشتا بیا پدی باندے ذہن تا اعتراض رازی چیر دی مار کے سا عبرت تے نو پدی لڑمانانو کے سا عبرت تے دا خوزمنگا ذہن تا نرازی چے دے کے سا عبرت تے وے کنور سا عبرت تے نہیں نو دا عبرت خوبا دے کم از کم چے دے نو ذہن تراشی چیارا دا سی بادشاہ چه دی مار او لڑم تا گورا دا دی پشان سو چند سیوا جہنم کے جہنمیان اولا اللہ تعالی دا سی ماران او لڑمانان تیار کری دی
دا خو به دې ذهن ته راشي که نه که نور دې ذهن ته نه راځي دا خو به دې ذهن ته راشي چې دا لګیایي قسمه قسم شرکیاتو ته خلق را بلی او قسمه قسم خرافاتو ته خلق را بلی دغه مشرک او لړم لره الله تعالی مار تیار کړی دی سوک مانا کئی علامہ علوسی رحمہ اللہ وی لام دا پارا دا تعلیلم دے و دا پارا دا انتفام دے اللہ اللہ نمان ای دادا واللزی دا اللہ تعالی آغا ذات دے چه پیدا کری دی ستاسو دا پارا ستاسو د فائدې د پارا هر هغه څه چې بسمکه کې دي چې امور دنیاویه کې تینا به ذات فائدہ واخلي یا بل واسطه او په امور دینیو کې پاغي کې تینا فائدہ واخلي بال استدلال او بالاعتبار نو معنا لام د پارا د تعلیل له ستاسو د پاره پیدا کړی دي معنا ستاسو د وجه له تاسو د پارا یعنی ستاسو د وجه نه پیدا کړی دي نه امور دنیاوی دي یو امور دینی دي امور دنیاویو کې پیدا به واخلای نو بچا باندې به ذات او بچا باندې بل واسطه او امور دینیو کې فائدہ بواخلای پچا باندې بل استدلال چې دا غینا به استدلال وکي دا الله په وحدانیت باندې نو پچا باندې با امور دینیو کې فائدہ واخلای بل اعتبار عبرت به واخلای نو صح عبرت آغا چې کم ده نو فواید جلیه سرا او خفیه سرا دا به واخلای الله الله خو یو بل ډلام دا نو هغه سر را پورته کا تا وې چلام د پاره د اباحت ته نو چلام د پاره د اباحت ته او د هار شینا فائدہ اخلي دا خو اباحت شو کنه نو باز زمونږه نظریه ثابت شوا چاریو شی مباح ده او اباحت کلیه ده هر خزا هر زمکا او دارنګ چې کم ده دا نور تمام سيزونه دا زمونږ د پاره دي اور زمونږ له روا دي تام مصدق یو چغه ولوا او هغه اباحیا هغه را غستلا هغه اتزال له پروګرام جوړ کړی دی او دا اوسم برتانیا او دارنګ ډیر یورپی ممالکو کې دا نظریه ده چهره خزا هر ځای کې په هر طرف په هر لارا بار کوسه کې خدای په خوشحالي چې ستدي وسره وکړه جدا ستاره پار روا دي او دا خلک دا مهذب حسابي دا سری مهذب دي مهذب نه دي زما شیخ بوي ودا معذب دي او زما شیخ د پندای بوي زما شیخ د ویسا مراد ده هغه به دا مهذب نه دي دا معذب دي او شیخ د پندای بوي اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے ہے گندے دا خسخا اگئی دي او جدا خبره ده چې زما په اسمبلی کې بوتل غریب استاد ناشته غدا غیره متاثر ده زما په اسمبلی کې هغه بوتل غریب ناشته چې هغه ټول عمر په انګلند او په یورپ کې لوي شوی دی جو هغه وای یاره دا بینو هغه جدا شه ده
چې زما د سر د پاسه بوتلان ناستي، استاد سر د پاسه بوتلان ناستي، پاغې کې هم چې کم دنو دا چغې راشي کنه اباحت کلیه والا دغه نظریه والا چې میرا جسم میری مرضی. او د ګوندلو همیخه به تاسو لیدلې وه هغې چې تېنه مخکې څه کوله، هغې تېنه مخکې لیډري کوله، لیدلې مو هغه څښا شی د ګوندلو میخې ته به خلک وګوري خو هغې ته به ونه ګوري. څښا بد شی سره زه پس هغه په اسلام آباد کې راووت او په روډ باندې بربنډې منډې ووهلې، وی دا یې شراب څکلي و، نشه کې وه، دا یې شراب نه و څکلي، دا راوتې دیله وه چې نن به زه راوځم نو بله ورځ به راپسې بله راوځي، بله ورځ به بله راوځي. میرا جسم میری مرضی والا دا هغه اباحت کلیه والا کافر دی. نو چې تا ویل هم دپاره د انتفاع د نو اباحت کلیه راغی نه دی راغلی تو پوئے نو آیا. یو جواب کہ اباحت کلیه شي نو چې تعالی ارس جائز دی، جمال امر سے جائز دی، حتی چې ستا قتل را لام جائز دی. پوه شوې؟ بس تاسو وای مونږ نه منو د الله نظام، مونږ به مونږ تا نه منو مرداره وګدي. پوه شوې؟ او کنه دا خو هغه د جوارو د کاکا هغه کیسه ده کنه چې هغه یو تلی و یو درې څلور چلی ماتې کړي، او ماتې دي کي ځان ته به وی مالک پې راغی وی ښه وی تا ځان ته اواز کو وی او وی ښه بس اوس به زه هم اواز کوم وی یو درې ډبې ووی وی او دي وی خپله به یې ځان ته وی نو یو څو به یې ووه وی یو څو دي نور ووی بس دغه چل به یې بیا تا له هر څه روا دي ما له چا بند کړه ما له هم بیا هر څه روا دي او که تر واکول صرف چې کم دی د مولانا بجلیګر سیوا تعبیر اغړم دغړم ته چې کم دی نو هر څه وایي صرف اغړم دغړم خو به نه وي که نه چې تا پکې هر څه روایي مونږ له هم بیا هر څه روایي بس مونږ به دې مرداره وو ته راوځه وایه دا به هر څه روایي چې دی وایي که زه د پیغمبر توهین کوم که زه چې کم نن د صحابو توهین کوم ما له به هر څه روایي ما له به هر څه روایي ته راوځه مونږ به دې مرداره وو مونږ له هم هر څه روایي دي کنه د انسانانو کې आवाज دی او گستاخ رسول او گستاخ صحابه د سزا دغه چې دا مردار کړي شي د اباحت کلیه ځان له ثابت دی چې زبار سکو ها. دویم جواب دا دی چې اباحت شتا تیز کما خپی دې کړم نو ولې خپ کمې چل گیا ها زه خو دې په خپی کړم نن دې سره ګوتې دې لوډ سپیکر ګوتې مو آی بس چې کم تاواله دې هغه دې بریک دی. دویم جواب دا دی خلق لکم صرف قرآن کې دقه خو نه ده کنه لام د پاره د اباحت ته خو اباحت په طریقې شرعي سره نو په طریقې شرعي سره چې کوم اباحت ته هغه مراد ده بس هغه مراد ده نو طریقې شرعي سره الله اکبر اصل پاشیاو کې توقف ده چې حرمت راشي په حرمت په قول کې او چې اباحت راشي په اباحت په قول کې په طریقې شرعي مراد دي او په ارس کې اباحت دا خو د معتزله رایو او هغه چې کوم دی نو دا غینه مخ کې بیا د مسلک ثانوي دا غرایو بیا. دریم جواب دا دی چې مړه لام د پاره د انتفاع ده او لام اجلیه د پاره د انتفاع ده پیدا کړی دي ستاسو د وجنا نو باز چې ده د پاره د انتفاع دي باز د پاره د اعتبار دي هر څه کې د اباحت قول مکو لام د اباحت سره اجلیت معتبر ده. الله اکبر. یا بل جواب دا ده چې اشیاء په دوه قسمه دي یو دي اشیاء ضاره
او بل دی اشیاء نافعه. نو اشیاء نافعه اصل پاغي کی اباحت ته ترسو پوری چې دلیل د حرمت نه راغله، او اصل په اشیاء زواره کې حرمت ته. الله اکبر. ترسو پوری چې دلیل د اباحت نه راغله دا له خواږه شو. یو دی اشیاء نافعه چې کوم کې تا ته فائدہ ده اصل پاغي کې سده اباحت ته ترسو چې دلیل د حرمت نه راغله، او اشیاء زوارو کې اصل حرمت ته ترسو چې دلیل د اباحت نه راغله. نو یارا اوس راځه زلکتا ته اشاره کوما خزا ده. نو خزا الله پیدا کړی دا د پاره د سړی سړی دی، دای پیدا کړی دی د پاره د زنانو. دا میرا جسم میری مرضی والا توا ته پوهه نه وای په مطلب باندې. نو دا خو اشیاء نافعه دي کنه، زواره خو نه دي، دا خو مباح اصل پدې کې اباحت او چې کم ځای کې دلیل د حرمت راغې التبیا حرمت ته. نو سمانا وی ګریات ساته ها محرمات ذکر کړه دا در باندې حرام دي سورہ نساء کې. نو محرمات حرام دي. نو بیا وی ګوره د دې خزینه چې پای داخلي نو په نکاح شرعي باندې فن کې حرمات طاب لكم، نو بغیر د نکاح شرعي نه هغه حرام کړه او هغه ته خدن وغیرہ وې هغه حرام وګرځول. نو لہذا صرف د نکاح شرعي سلوري در لروا کړی دي دغه چې کوم نو مباح دي او بغیر د نکاح شرعي نه دا حرام دي. حرمت پکې راغی کنه. ها نو دا پکې نشتا چې میرا جسم میری مرضی، هغه صرف دې تم ګورا چې والذي خلق لكم تا او لام د پاره د اباحت او د انتفاع کې او بیا وای 4 سنه په پیدا اخلاق څخه دلیل د حرمت ته ګوره کنه. او اصل په اشیاء الزواره کې حرمت ته خو چې کم ځای کې دلیل د اباحت راشي نو البته بیا قول په اباحت کې ایت خبر نه وي. الله اکبر. یا دلتا تاسو تماویلیو بیان د سره مضمون د سره واغله د نعم. نو ما امن دا چې هو الذی خلق لكم ما، دا مطلب ما عبارت د نعمتونو نه. نو ستاسو د فائدې او د اباحت لپاره پیدا کړو چې کوم نعمتونه دي. نو خپل خزه نعمت ده د بل خزه عذاب ده. نو میرا جسم میری مرضی ته نه ثابت دي. ها دا د نعمتونو خبره ده. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. والذي دا الله تعالی هغه ذات ده خلق لكم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره تمام نعمتونه چې دی پزماکه کې ټول پټولا. یا بل جواب هغه دادا چې ما فی الارض جميعا او ما فی الارض باندې وقف دی او جميعا کلام مستقل دفارد فعل محذوف مفعول دے اعتقدوا جميعا منه. د دې ټول اعتقاد ولري چې دا د الله د طرف نه دي، هر څه تاسو لپاره پیدا کړی دي. اور دې اعتقاد ولري چې دا هر څه چې دي نو دا رب کائنات تاسو لپاره پیدا کړی دي او دا هر څه د الله د طرف نه دي. لك سخر لكم ما في الارض جميعا وما سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. سورہ جاسیہ. جميعا منه دا ارشد الله دی طرف. یو توجیه دغه دا او دا با شیخ رحم الله کولا
بعضی خلک په اعتراض کوي خدا غي جواب شتا ویل شي الله اکبر یا سو کوئی چې ګوره یار دا مقام د بیان د انعاماتو دی نو کم کې چې منفعت ظاهره نو هغه ذکر کو او هغه چې کم کې منفعت باطنه نو هغه پری خود زکه دا قانون دی عام طور سره شرف ذکر کیږي او اخص دا چې دی پاغي باندې قیاس کیږي لکه قرآن کریم وی بیده الخیر یا بیدک الخیر نو بیدک الخیر خدانه چې صرف دا الله پلاس کې د خیر اختیار دی شر اختیار هم دا هغه دی بیدک الخیر ای شر نو منفعت ظاهره ذکر کو او هغه باندې انتفاع وکړه او منفعت باطنه هغه چې کم دی پرې خود نو سوچ دی منفعت ظاهره دی تا ګورا دغه فائدې تا ګورا منفعت باطنه اغام پکشته واتا ته نه دی معلوم تا ته نه دی معلوم او باطنیه را پانسی یو فتنه خو نه راکنه ها باطنیه پخوا یو ډله تیر شوی دا هغه ته باطنیه وي هغه به وي ګوردار یو شوی یو ظاهر دی یو باطن دی وی دا عام مولیان دایغه په ظواهر پويږي مونږ خو اهل باطنیو مونږ خو اهل باطنیو دا اول دا مرض دا په اشراقیینو کې د اشراقیین فلسفه او بیا دا ګن را منتقل شو هغه پلاستیکی صوفیا ہوتا نا هغه پلاستیکی صوفیا ہونا بیا د وخت هر زمانی ملحدین راواغست نو چې ملحدین راواغست نو هغه باندې یره جداریو شیو ظاهر دی او یو باطن دی ایو شریعت دی ایو طریقت دی نو تاسو خو په شریعت پويږئ مونږ خو طریقت والا مونږ ته خو ډېر پټ سیز نه غره د باطن سترګمو نو دا غي د باطن سترګې چې کولاو شي نو هغه بیا هر څه په ایخه باندې ویني اجدا خبره ده دا څه کوم دی خلاص نه څه قلم سړې په خوب کې ویني سپ ویخه ویني وځلې کې ځا اچھا ته داش زنونه دغه هغه باطن او باطل پښوی اجدا سي زونه ښا ځان لا کله کله سړی له خندام ورشي زکه ضرورت میں بیا محسوس کنو زبان مزاتو کوم خو په حال مال لا دامات چې کم دنو طرفینو د غب شپستان ښکاری دا غب شپستان دی پښوی خزا هزا حجی والذی دا الله تعالی اغازات ہے خلق لکم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره لام د تملیک پاغه اعتراض او جواب لام د پاره د انتفاع پاغه اعتراض او جواب لام د پاره د الله اکبر انتفاع د تعلیل او تقسیم په امور دنیویات دینیو کې اغه شو پاغه د فرقه اباحیه اعتراض او داغه جوابونه ثم استوى بیا قصدو کا دے اللہ تعالی فطرف دا اسمان باندے استوا پسلہ کے الارشی پمانا دا قصدوی ثم استوى بیا قصدو کا فطرف دا اسمان باندے فسواهن پس برابر اکلا غیلرا سبع سماوات هو اسماننا وهو دا اللہ تعالی بكل شيء علیم پاریو شی باندې علم والده ثم استوى الى السماء دو قول دی دو علماء کرامو چیار جی اللہ چه زمکا مخ کے پیدا دا او کا اسمان مخ کے پیدا دی
نو یو قول دا دے چې آسمان مقدم دے ذکر سورہ نازعات کې راغلی دی دیرشم کې والارض بعد ذلك دحاها زمکه رستو غړولې د پس د اسمان نه نو لہذا آسمان پیدائش مقدم دے او دویم قول دا دے چې پیدائش د زمکه مقدم دے لکه د دې آیات کریمه نه معلومیږي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء نو پیدائش د زمکه دا مقدم دے په اسمان باندې او ترجیح علماء کرام مشایخ دی لور کوي او دا غیبل قولنا جواب دا کوي چې سورہ نازعات کې راغلي دي نو یو تخلیق دی او یو دوحیت دی نو تخلیق د زمکه مقدم دی چې د ډیرو قرآنی آیاتونو نه معلومیږي اما دوحیت وړول نو مؤخر دی لکه د سورہ نازعات نه زمکه پیدا مخ کې کړه خو غړولې رستو دا اغال تمال یا سوق وای چې التا والارض بعد ذالک کله کله بعدو په معنا د قبلوم راځي نو التا چې ده نو ای بعدو په معنا د قبلو دی والارض بعد ذالک ای قبل ذالک دحا یو قول د علماء کرام دام دی والله اعلم وهو بكل شيء عليم الله باری او شی باندې عالم دی او شی عام دی خپل ذاتم الله عالم دی او مخلوقم عالم دے او ستا هر څه ورته معلوم دي نو پیدا کړي هر څه دي د پاره ستا د اباحات خو چې کم کې حرمت نه راغله فائدې ته اخلا د زمکه او د اسمان د اشیاء نه ملکیت در لدر کړه دے فائدې ته اخلا چې کم استا ملکیت کې راوستي دي خود دې سره سره او عبودو رب اوپی جانا اعبدو ربکم اعبدو ربکم اللہ دے منگا پر توحید پوئے کہ اللہ دے قرآن